کتونکو السلام علیکم. زم تاسو خپل قربان ورتاج بنگش ته کراچۍ ښار نه خپل پروګرام مهرانامې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو کال 2010 تیر شول او 11 شروع شوه دی، خو تیر شوی کال پاکستان او په خصوصي توګه کراچۍ دپاره ډېر دروند کال و. هغه وجه څه دی کې بېشمېره واقعات رونما شوي دي او هغه کې په سلونو خلک مړه شوي دي. تر اوسه پورې حکومت هغې لپاره هېڅ هم نه دي کړي. دې کې تیر شوي کال کې څه کوم واقعات رونما شوي دي، اول به تاسو ته په هغه باندې یو وړوکی پروګرام ښیو، پیکیج به ښیو. هغه نه وروسته به متاثره شوي خلکو سره به خبرې اترې کوو چې حکومت هغې سره اوسه پورې څومره مرسته کړې دی. هغه نه وروسته به تجزیه‌نګارو نه به تپوس کوو چې کال 2010 او کال 2011 څنګه دی، پاکستان لپاره کال 2011 به څنګه وي. راځئ چې هغې سره خبرې اترې کوو چې هغې موږ ته څه وایي. راځئ چې وګورو. کال 2010 چې کراچۍ لپاره ډېر خوني او د خفګان کال ګرځېدلی دی، ځکه چې په دې کال کې بېشمېره داسې واقعات مخې ته راغلي دي چې په هغه کې سلونو خلک مړه شوي او بېشمېره ژوبل شوي دي. په کال 2010 کې چې کله د متحده قوم مومنټ صوبایي اسمبلي غړی رضا حیدر د نامعلومه وسلوالو د ډزو په ترڅ کې مړ شو، نو هغه وروسته په ښار کې د قیامت ورځ جوړه شوه. 100 نه زیات خلک مړه او بېشمېره ژوبل شول او په ښار کې نامعلومه تنانو هنګامې شروع کړې او د عام ولس دکانونه، مارکیټونه او اورګاډو ته ډېر زیات ځان ورسولو. هغه نه وروسته د وفاقي داخله چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ ښار کې رینجر ته اضافي اختیارات ورکړو، خو هغه نه باوجود هم په ټارګټ کیلینګ کې ککړ تنانو ګرفتاریانې مخې ته رانغلي. په کال 2010 کې یو طوفاني سیلاب راغلی و چې خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان سره په سند کې هم ډېر زیات نقصان کړی و چې هغه په وجه بېشمېره خلک بېکوره شول او هغوی کراچۍ ښار ته راغلل چې په کراچۍ ښار کې هم هغوی یو شمېر ستونزو سره مخ وو چې هغوی سره رهایش لپاره چت نه و، خوړلو لپاره هغوی سره خوراک نه و. مختلفو سماجي تنظیمونو دغې بېکوره شوي خلکو سره مرسته کوله، خو حکومتي واکمنو دوی لپاره صرف او صرف اعلانونه کړي دي، خو په عملي توګه څه هم نه دي ښکاره شوي. په کال 2010 کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د چیلم په ورځ د نرسري په سیمه کې بمي چاودنه وشوه چې پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شو. هغه نه وروسته چې کله دماکې کې ژوبل شوي خلک یې جنا هسپتال ته راوړل، نو په جنا هسپتال کې دویمه دماکه وشوه. په هغه کې هم یو شمېر کسان ژوبل او مړه شول او یو ځل بیا کراچۍ ښار کې سیاسي او مذهبي ټارګټ کیلینګ شروع شول او د غریب خلکو کاروبار او گاډو ته یو ځل بیا زیان ورسولو. په کال 2010 کې د حضرت عبدالله شاه غازي په مزار احاطې کې 2 خودکش بمي چاودنې وشوې چې پکې 10 نه زیات کسان مړه او 500 نه زیات تنان پکې ژوبل شوي وو. کال 2010 کې چې کله د سی آی ډي پولیس ترخګر ونیول او هغوی نه انویسټیګیشن په سی آی ډي سینټر کې کولو چې په هغه وخت سی آی ډي سینټر کې بمي چاودنه وشوه او هغه په وجه یو شمېر کسان ژوبل او مړه شول. خو دې ځل حکومتي واکمنو د مړه شوي خلکو لبایکینو او ژوبل شوي خلکو لپاره امداد اعلانونه او وعدې وکړې، خو هغه اعلانونه او وعدې تر اوسه پورې پوره شوي نه دي. په دې واقعاتو کې متاثره شوي خلک اوس هم د حکومتي واکمنو کړي وعدو په آسرې کې ناست دي چې موږ سره شوي وعدې به پوره شي، خو دغه خلکو ته علم نشته چې حکومت وعدې پوره کولو په ځای حکومت ته تول ورکوي. چې بخواګه او کتراخه راکوي دا نوی کال به مونږ له سره کوي. ګرانو کتونکو دې وخت موږ سره یو کس موجود دی، هغې نه به تپوس کوو چې په کال 2010 کې څه کومې حادثې شوي وې، دې سره څنګه حادثه شوې وه. راځئ دې نه تپوس وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې؟ ما نوم باور خان. باور خان صاحب، دا راته ووایه چې تاسو سره څه واقعه شوې وه، د خوا تاسو څه کوم مزوره شوي، د څنګه څه واقعه وه، دا راته لږ. دا واقعه داسې وه چې زما سره شازور ګاډه او هغه لکه ما په سهار زه تقریبا زه چلوم او سهار زه ووتم د کور نه تقریبا دغه 9 بجې، هلته چې رسم رسېدم تقریبا 10:30 بجې سټاپ باندې ولاړم لیبر سکویر سره. یو ماشوم راغی چې بای موږ د کور سامان وړم او د کوارټې محلې نه 24 مارکیټ ته او ته به څو پیسې اخلې. نو ما سره باړه طے کړه، ما سره کېناست ماشوم او موبایل یې وخت ونو چې بابو میں نے گاڑی کر لی میں آ رہا ہوں. چې څنګه هلته ورسېدو رشید آباد نه کوارټې محلې ته، هغه ځای نه ماشوم کوشو او بیا نور 2 کسان راوختل. یو ډرایور سایډ نه راغی، بل خالي سایډ نه راغی. ډرایور سایډ نه څنګه راغی نو خو یو دم زما نه بټوه واخکه، بټوه کې پیسې هم وې او نور کاغذونه پکې وو. بل خالي سایډ نه راغی سره تماچه وه، تماچه ما ته ونیوه
ما ته ښکته شه زه ښکته کېدم نه بیا تماچه ما ته خو یو وخت نیولې ده بیا لږ ساعت دپاره اخوا کړه بیا ته ما تماچه ونیوه تماچه هغه ما ته راړې زه هغه ته راوړم دې کې هغه بل 2 کسان بیا نور هم راله هغه سره سریه وسه شوه سوځې پر سر باندې ووالم زه ښکته وغورځېدم دغه کې بیا ډز هم کړی دی زه د ګاډۍ نه ښکته وغورځولم بیا ګاډۍ په مخه بوتو لږ پرسب در ته وایي تاسو سره در غټه ثانیه وشوه تاسو نه ګاډی هم بوتلو تاسو زخمیان هم شوي دي کې حکومتي واکمنو یا د علاقې تاڼې پولیس هغوی تا سره څه مرسته کړي تر اوسه پورې یاره هېڅ هم نه دی کړی د هغه نه بعد خو زه د کالونۍ خلکو زه هسپتال ته وړم سوزکي ته واچولم جنا هسپتال ته و جنا والا وایي چې بای دی باندې به یو هفته لګي پریشر مریض ستا نو بیا زما خپلوانو دا سوچ وکړو چې یاره دا هفته که خو د خپه خرابه شي نو بیا زه نازم آباد کې یو هغه کلینیک ته یوړم نو هلته کې بیا 15 لکه روپۍ خو زما په خپه باندې ولګېده او د هغې نه بعد بیا پولیس چې کوم دي نو هغو بیا ټلیفون وکړو بیا زه کور ته هم راغلم په هغه وخت کې نو چې کسان موږ نیوی شوي دي درې کسان موږ نیولي دي او مبارکباد راکړي چې کسان ونیوی شو ستاسو ګاډی به هم میلاو شي خو د هغې نه بعد لکه نه ګاډی میلاو شو نه مجرمان اوس یو مجرم صرف په تاڼه کې دی جیل کې دی لکه او 2 چې دي هغو پرېښودي دي اور صاحب دا راته وایي تاسو څو بچي دي څو مطلب تاسو کور څه کوم 9 کاله لور ده یو زوی مې دی هغه 15 کالو ده بله لور ده 2 کالو ده یو زوی مې اوس دی هغه 3 میاشتو دی بس دقیق اوس تاسو د خپل کور کفالت څنګه کوئ د بچو خرچه د کور خرچه څنګه پوره کوئ کور خرچه خو بس سلګړې زما سره نغد دی خو ټولې ختمې شوې بس دا خپل گزاره الله تعالی بس څه قسمت کې لیکلي هغه راکوي بس څه به حکومت نه څه غوښتنه کوئ حکومت نه خو دا غوښتنه کومه چې زما د خپه باندې لګېدلې دی زما ګاډه د هغه د ما ته برآمد کړی شي کم کس چې په جیل کې دی په هغه باندې کاروایي وکړی شي چې یاره د دې څه حل لا وکاږي لکه ډېره مننه جي ګران کتونکو څنګه د مشر دا خبره وکړه چې دې سره دا کله دا واقعه وشوه نو هغه نه پس مجرمان پولیس هم نیولو خو دې ګاډۍ څه کم دی اوسه پورې برآمد شوی نه دی او نه تر اوسه پورې د حکومتي واکمنو دې کې څه پیشرفت کړ نه پښتنو مشرانو دې تپوس کړی دی مخکې نورو خلکو نه تپوس کو هغوی موږ ته څه راځي چې وګورو ګران کتونکو دې وخت موږ یو بل کور کې موجود یو چې هغه هم د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شوی هغه د ځکه والد صاحب بچي او ورور موږ سره ځکه موجود دی هغوی نه به تپوس کوو چې دا څه واقعه وه او اوسه پورې حکومتي واکمن یا د پښتنو څه کوم مشران دي هغوی دې سره مرسته کړې دي او که نه هغوی نه تپوس وکړو السلام علیکم په نوم دې فضل رحیم درته ووایه چې دا تاسو څه کوم زوی د نامعلومه وسلوالو ډزو ښکار شوی د دې نوم څه د دې څو بچي د زور علي نوم دی او 3 بچي دي او یو لور ده او 2 زامن دي بچي او دا واقعیت څه کوم شوي وه دا کوم ځای کې مخې ته راغلي وه څنګه شوي وه د پټان کالني برسر قبرستان سره شیره دغه طرفه چې هغه ګاډی راوسته او 2 کسانو ورته ولاړو دا مطلب چې دا پاسنجر دي خو هغه چې دی نه ډاکوانو هغه ته وایي چې پیسې راکړه موږ له موبایل راکړه او پیسې روپۍ راکړه هغه ولا روپۍ نه ورکولې پیسې به هغه ته ویل خو ور نه کړول نو هغه یو کس ولګېدو شهر طرفه یې وویشو په ټایم کې راغلی هغه په مخبره باندې په ښکته روان شو ولاړ په منډه باندې تښتېدلی دي د هغې د حکومت د دې دغه ورکړي چې دا قاتلان دې ونیول شي او چې هغه موږ په لاس باندې موږ له راکړي هغه به ډېر ښه کار به وشي ولې چې د اوسه پورې څه پته ونه دا څنګه حکومت دی چې د خرو تپوس ته او د بني ادم نشي بني ادم اچې د چرګو په شان چې دي حلالېږي اوس غلي چې په قبرستان کې ښخېږي او د هغه څه تپوس نه کېږي یاره چې د کوم چې بني ادم و چې دی په څه چې مړ شو دا ولې مري چې دا حکومت نشي کې دا څه حساب کتاب دی خو معلومیږي دا چې حکومت نشي که حکومت وی نو دا مړ کېده باندې دا سړی دا لږ بد نه خرابېده دا هره ورځ دا یو کس مري نو اخر د دې حکومت هم دا پکار ده چې دی خو تپوس وکړي د دې رزلټ خو روباسي چې دا څه چلېږي دا ولې نه روباسي دا خلک د دې تپوس ولې نه کوي زما مشر ورور چې دی د هغه نوم زور علي دی او هغه زموږ سره ښه یو ځای پاتې کېدو موږ هېڅ چا سره څه قسمه دښمني نشته او دغه 3 بچي دي یو د اسدالله دی یو سمیه ده او یو افاق بای دی دا 3 تی پاتې شول نو موږ حضرت خو دوک راورسېد که نه او د اوسه پورې موږ ګورنمنټ مطلب د سایډ SHO او SSP هم راغلی او موږ په اجلاس هم راغوښتی او هغوی راغوښتي وو د مشران د کمیټیانو لکه څه قسمه کاروایي د اوسه پورې چې ګورنمنټ ونه کړه لکه درته وایي چې دې 3 بچي څنګه تاسو دا وایي تاسو سره پاتې کېږي دې کور کفالت څنګه کېږي نو اوس په څنګه کفالت کېږي چې اوس هغه والد صاحب هم مشر و
نو وس د الله شکر دی زمونږ والد صاحب هم ژوندی دی او موږ به ولهم خیال ساتو خو لکه بیا هم لکه د پلار محبت چې نو هغه بل شان دی که نه نو اوس د موږ ډېر ورسره مینه وکړو خو لکه هغه بیا هم لکه خپل والد صاحب خو یادوي که نه دې کې اوسه پورې د پښتنو څه کوم مشران دي د ځکه یو صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی او د ځکه نور هم د پولیس کې هم د ځکه پښتانه شته دي د هغوی په دې کیس کې اوسه پورې څه پیشرفت کړی دی آیا هغه کسان څه کوم دي د زورلي وژلی او هغه کسان نیول شوي دي اوسه پورې که نه زمونږ خو چې کوم پښتنو چې کوم غټ سیټ هغه اصله شوی نو خو چې په لاسنیوه کې راغله او لاسنیوي له ځي باقي نور هغه دلته زموږ له دا تپوس نه دی کلی چې بایي دلته څه کول پکار دي گرفتاریان یې وکړو هېڅ قسمه منشیات سمګلینګ دا غلط کارونه دلته کېږي ټارګټینګ کېږي دلته او اوسه پورې څه قسمه هېڅ کار هم چا نه دی کړی ګران کتونکو د ځکه موږ سره یو بل مشر موجود دی د کراچۍ څه کم حالات تیر شوي څه کم کې د یو سیاسي ګوند ایم پی ای د ځکه مړ شوی نو هغه کې د دې زویم څه کوي نامعلومه وسلوالو له ډزو ښکار شوی دی نه به تپوس کوو څه واقعه څه وه السلام علیکم وعلیکم السلام نوم د څه قدرمن قدر دوی څه تاسو زوی څه کله د واقعه وشوه هغه د ځکه مړ شو دا څه واقعه څه وه څنګه شوي و دا کوچ ډرور و چې شیرشان بوکین نه وړلی اردو بازار ته اردو چوک کې نو بس دا کسان پسې راغلي ویشتلی دی هغه نه پس دوره وخت تیر شو دا واقعه شوي دی حکومتي واکمنو یا د پښتنو مشرانو یا داسې نور څه د هغوی د دې باندې پیشرفت کړی دی د پښتنو خو دغه مشران دي که نه پر ځکه چې د مهاجرو خلکو سپی مړ شي که نه وایي 3 ورځې به څوک به نه وهو پښتانه که په زرونو مړ شي که نه خو د هغو تپوس نشته د پښتون خو دغه مشر دی د مشرانو پښتنو مشر نشته د خپل جیب کې څه کېږي بس د نور د عوام سره صدا خیال نه وي چې د به هم چې ته خامخا بچي وي ښځه وي مور و پلار وي که نه خو لاړ لکه سپی چې مردار چې خلاصه شي